السلام علیکم ګرانو کتونکو په دې سکرین باندې چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري دا 14 ساله ماشوم عبدالله دی د کوم تعلق چې د بره دیر او شیرې درې جبر سره دی خو دیو پاتې کیږي په لاهور کې د والد د ایاز خان مطابق دا لږ د 15 شپږو ورځو راسي ورک شوی و چې هغه بیا په تاڼه کې اف آی آر وکړو د اف آی آر نه بعد د کله چې د تلاش شروع شو نو دا په یو ځای کې د ملګري دي چې کوم پنجابیان دي د هغوی سره دا ښکاره شو او هغوی یو ځای کې پرېښو چې هلته کې دا ښکاره شو نو هغوی عدالت ته ورکړو عدالت کې چې کله دا په هغه ټایم کې هم په نشه کې و نو والد صاحب یې ووایي چې یاره په عدالت کې دې هلک بیان ورکړو چې نه دا خو زموږ مور او پلار نه دي دا کم چې راغلي خپل مور او پلار نه هم د نشې په حالت کې انکار وکړو خو د هغه باوجود دې کسان ویل چې بالکل دا خو زموږ بچی دی چې کله بیا د دې هلک نه نشه لاړه او دی کور ته بوته او دوی وکاته نو د دې ګردۍ چې کومه ده هغه دغه کړله ایستلې ده او تاسو په دې سکرین باندې دا تاسو ګورئ چې د دې دا خېټه چې کوم ده نو دا یې څیرلې ده او د ده دا ګردۍ دغه کړله ایستلې ده اوس هغه پنجابیان وایي چې یاره دې هلک په خپله خوښه باندې ورکړله نو آیا دا 14 سال ماشوم چې کوم دی دا په خپله خوښه باندې داسې کار کولی شي آیا قانون د دې اجازت ورکوي چې یو سړی په خپله خوښه باندې خپله ګرده ورکړي آیا دا د پاکستان په قانون کې شته چې خپل اعضا چې کومه دی هغه د ورثاو د اجازت نه بغیر ډاکټر هغه وباسي دا سوالونه ستاسو مخې ته ږدم او د دې ماشوم دپاره او د دې د فیملی دپاره تاسو اواز اوچت کوئ چې دته انصاف میلاو شي ځکه چې یو پښتون دی